کتونکو دې وخت کې د دغه ځوانانو جنازې راغلي دي. دا کوم ځای کې چې تاسو دا خلکه زیات ګڼینې د دغه مرحومینو د جنازې نه راتاو دي. موږ کوشش کوو چې دغه ځای ته ځان ورسوو، خو چونکې رش دي او د غم ځای دی نو موږ زیات خلکه ډسټرب کول نه غواړو. کوشش کوو چې په څه نه څه طریقه باندې دغه ځای ته ځان ورسوو. کتونکو تاسو د شبقدر نیوز په شیشه باندې د بټګرام روډ د ګرلز ډیګري کالج سره خوا کې د میدان نه د دغې جنازو احوال نیغ په نیغه کتی شي. دا هغه جنازې دي چې په کوم ځوانان پرون په ناران کاغان بابو سرټاپ کې په اکسیډنټ کې شهیدان شوي. دې وخت کې میدان د خلکو نه ډک دی. ټول خلکه په دې انتظار دی چې جنازه ودرېږي او په جنازه کې شرکت وکړو. کتونکو د خلکو د رش په وجه چونکې د دې جنازې ټایم 8 بجې دی نو مې بي چې دا 10-15 منټ وروسته شي، ځکه چې ډېر زیات تعداد کې خلک راغلي دي. په سړک باندې هم ګاډي په ډېر زیات تعداد کې ولاړ دي او ګراوند هم د خلکو نه مکمل ډک دی. دا خلک بار بار وایي خلکو ته چې ودرېږئ، خو زیاتر خلکه د دغې ځوانانو د دیدار کوشش کوي چې هغوی ویني. موږ هم دا کوشش کوو چې د دوی دیدار تاسو ته وکړو، خو چونکې ډېر زیات رش دي او دا د غم ځای دی نو د غم په ځای کې خلکه ډسټرب کول یا هغوی اخوا دېخوا کول دا ډېر مناسب نه ده. موږ روان یو، هغه ځای ته د تلو کوشش کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. تاسو مونږ کوشش کوو ډېر زیات وبل دی. زما کیمرمین د خپل وس مطابق لګیا دی. د دغې هلکانو تصویرونه تاسو ته د ښودلو کوشش کوي. هغه خپل کوشش وکړو. به هر حال مونږ ته ښکاره نه شو.